أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. پدی آیات کی دریم خطاب دے چې په دعوت الی الله رب العالمین کې ډیر مصیبتونه راځي، هغه تیرول پکار دي. او ربط او تعلق د دې آیات د مخ کې سره دا دی چې د مخ کې آیات په آخري جمله کې صراط مستقیم سره د جنت د حصول لپاره بل شرط ذکر کړي چې هغه مصائب برداشت کول دي، مصیبتونه برداشت کول دي. نو الله رب العالمین فرمایي ام حسبتم آیاتا سودا خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې داخل بشي جنت ته پاولنی داخلي دو سرا ولما او حال دا دی چې نبی راغله، ولما یاتکم او حال دا دی چې نه راغله تاسو ته مثل الذین حالت داغه کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلکم ستاسو نمخکی مستهم البأساء چې رسیدلی اغیتا البأساء تکلیفنا والضراء، الباساء تکلیفنا د مال، والضراء او تکلیفنا د بدن. باسا ویل کیږي هغه سختۍ ته او هغه تکلیف ته، هغه تنګۍ د مال ته چې د مال مشکل راشي، د مال مصیبت راشي. او ضراء ویل کیږي بدني تکلیفونو ته، بیماری وغیرہ. وزلزلوا او جل قول شیو حتی یقول الرسول، زلزلوا جل قول شیو خزول شیو، دا زلزله ولیکی خزولو تا حتی تردی پوری یقول الرسول چیو بویل پیغمبر څه به ویل کلمه تسلی به ویلا د خپل ملګرو لبه تسلی ورکولا. والذین او اغا کسانو آمنو چی ایمان راوڑے و معهود دی پیغمبر سرا نو غیب ویل متا نصر اللہ کلبی مدد دا اللہ تعالی، دا اللہ مدد بکل رازی پیغمبر ډیر تکلیف دی. نو الله رب العالمین فرمائی چی پیغمبر بورتبیوی الا خبردار ان نصر الله یقینا مدد دا اللہ تعالی قریب نزدې دی. یا بورته ملائکه ویل او یا پیغمبر بورته وی یسالونک ماذا ينفقون. وز د جنت د حصول لپاره بل طریقه الله رب العالمین بیانای یسالونک تپوس کې استانه پیغمبر ماذا ينفقون چې څه خرج کی دیو. اکثر مفسرین ذکر کړلی چې دا سوال عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنہ کړو چې د خپل مالونو نه څومره مال خرج کو او کم ځایونو کې خرج کو، کم ځای کې ولګو. نو دا آیات داغه د سوال په جواب کې نازل شو. او کله چې داسې سوال او ضرورت د جواب هر مؤمن لفکار دی، نو دی وجنئی په صيغه د جمع سره جواب ذکر کو ماذا په معنا د ایو شین سره دی، یعنی څه چیز یا ایو شین الذي څه چیز دی هغه. نو جواب وشو چې قل ما انفقتم من خير فللوالدين. الله تبارک وتعالى بیانای چې قولوا پیغمبر ما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو لګوي تاسو من خير د حلال مالنا فللوالدين نو هغه مور او پلار لور کوي. پته ولګی دا چې ردی انفاق نه مراد زکات نه دی، زکات مور او پلار لنه شور کولې. دینه مراد انفاق واجبہ، هغه مراد دی انفاق واجبہ چې په انسان باندې کوم خرچه لازمي. قولوا یا عام صدقات دی. قولوا پیغمبر ما انفقتم هغه چې لګوي تاسو من خیر د حلال مالنا فللوالدین نو هغه د مور او پلار د پاره دی، والاقربین او د خپلوانو د پاره.
والیتاما او د یتیمانانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافر د پاره ابن السبیل د مسافر د پاره ګورا پدې کې الله تبارک وتعالى لاول د ټولو نه اوله حق د والدینو ذکر کړی دی خیسته ترتیب دی په آیات کې اول حق د والدینو ذکر ک ځکه چې ورستو د الله رب العالمین د حق نه حق د والدینو دی د مور او پلار دی لکه چې سورته اسراء کې هم سورته اسراء بنی اسرائیل کې هم دغه شان ذکر دی او مراد د مور او پلار نه دلته هغه دی چې د مال او د کسب نه قاصری داغي مال نشي ګټلې کسب نشي کولای او بچي طاقت والی د استطاعت والی هغه وسو طاقت کیږي نو دا انفاق په د باندې واجب دی او لازمی دی بیا ورپسې الله بیانوي والاقربین خپلوان ځکه چې دا قرابت او خپلولی د والدینو په سبب سره پیدا شو دغه شان انسان د خپلوانو په فقر په غریبۍ او حاجت باندې ډېر ښه خبري بیا ورپسې الله ذکر کړ والیتام یتیمانان زکه چې هغه په کسب کولو باندې قدرت نه لري او څوک نشته چې کسب ولو کی مال ولو غټي نو د حاجت د حاجت ډیر زیات دی درست ذکر شونه بیا ورپسې ذکر شول مساکین مسکینان زکه د دیو حاجات مخکاره دي مال او کور او ذریعہ د خوراک کاک نه لري بیا ورپسې ابن السبیل ذکر شو و ابن السبیل مسافر ذکر دیو حاجت وقتی دی چې دا جدا دی د خپل کلینا وقتی حاجت پیدا شوه دی نو د دې اشخاص د احتیاج د وجه نه په دیو باندې خرج کول دا واجب دی او لازم دی نو الله تبارک وتعالى فرمای چې قل و پیغمبر امان فقتم اغه چې لګوي تاسو من خیرین د حلال مالنا پلیل والدین نمر پلار لور کوي ول اقربین خپلوان لا والیتاما یتیمانان لا والمساکین مسکینان لا وابن السبیل ومسافر لا وما تفعلوا من خیر اغه چې کوي تاسو د خیر نام دا اجمال له رسره تفصیل نو اشاره ده چې د خیر کارونه او مصارف د دین علاوه نورم شته دي نو وما تفعلوا اغه چې کوي تاسو من خیر د څه بهتر کارنا فإن الله به علیم نو یقینا الله تعالی پاغي باندې پوه دی په دې جمله کې مقصد تسلی ورکول دي چې د خیر عمل د نیکی عمل الله رب العالمین نه ضایع کوي بلکې د خپل علم موافق الله تبارک وتعالى غل جزاء او بدله ور کوي نو الله رب العالمین فرمایي وما تفعلوا من خیر اغه چې کوي تاسو د سنیکی کار فإن الله به علیم نو یقینا الله تعالی پاغي باندې پوها دی ام حسبتم آیاتا سودا خیال کوي ان تدخلوا چې داخل بشي الجنت جنت ولما یاتکم او حال دا دی چې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین حال دا هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم استاسو نه مخکې مستهم الباساء چې رسیدلی اغیتا مالی تکلیفونه والضراء بدنی تکلیفونه وزلزلوا او جړه قولې شی حتا یقول الرسول تردی چې او بویل پیغمبر کلمه تسلی والذین او هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړل معهود دی پیغمبر سره هغه بویل متا نصر الله کله به مدد الله تعالی الا خبردار ان نصر الله یقینا مدد الله تعالی قریب نزدې دی یسالونک تفوس کیستانه پیغمبر ماذا ينفقون چې څه شی ولګی دیو قل وا پیغمبر ما انفقتم اغس چې لګوي تاسو من خیرین د حلال مالنا بلل والدین وغه د مور او پلار د پاره دی ول اقربین او د خپلوانو د پاره ولیتاما د یتیمانانو د پاره ول مساکین او مسکینانو د پاره وابن السبیل د مسافر د پاره وما تفعلوا اوغت چې کوي تاسو من خیر د صدنه کوي کار فإن الله به علیم نو یقینا الله تعالی پاغي باندې خپو دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك